कौन सी किताब से पैसे करते हैं रागी फलाइन लिखा 1973 आइन दिखा रही थी अब मशहूर बात है नस्खा किताबुल्लाह न थी लेकिन रियादत से किताबुल्लाह बांध की दी रियादत नशी के देखा नाम नस्खा रखा रियादत को मंजर नस्ख है वो वाला मा हुए जमाहिर खबर वाहिद की कम खबर मशहूर दे अगर नासिख की और बाद रियादत से किताबुल्लाह जाए हाँ बस देखिए उस दौर में इख्तिलाफ थे कि मुद्दा दर्जात सुमरला लगमा तमतवजी शाह अय मसला सर जमुन साहिबेन अगर की मुद्दा दर्जात असल के रजात से उमूर रजात है बोलो कि मशहूर देखा रजात से खा फतही खाना नो जमुन दा अय मसलासो और साहिबेन पर दुआ कर او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبت باندې ځواني کاله او اصل هغه بیان دی قران حکیم کې الله فرمایي چې وفصاله فی وحمله وفصاله 30 شهرا نو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وی چې هر واحد 30 شهرا دی حمله وفصاله كل واحد منهما 30 شهرا او زمو اي مثلا صاحبين چې مجموعه 30 شهر نو دوه کاله مدرجات دیو باندې څو پاتې کیږي شپږ میاشتې نو اقل د حمل شپږ میاشتې دوه کاله ولې بل ذکر علي د حولين كاملين لمن يتم الرضاعه بس كده لمن اراد ان يتم الرضاعه نو حولين كاملين هغه دوه کاله مدرجات कि दोनों मुकाबलों बाद सो पाती थी 30 शहर दो शरीर में पर में से पाती थी ये जमोला मावी तो ये खजे वादश और वादन नशपर में से पति बच्चे शुदा हराम ज्यादा नहीं है ग्रामस्ती की पैदा की और कदश पर ना मक्की शो तो पिंजम और पसल और मम्याश उदा बकप के तेज रखता है ऐसा हो गया है अगर बाबा जी और शागिर्द अरे देता था वादियों को और दवादे द्री मसलों में आसपास पाने लगे रे मटरी बाबा जी मोरी से माला खुदा जुए रहा है आपको पे पेश जो बसरों में जुए करते हैं कि कुछ जगह से डबल देना लगे वी मुला खबर है पर शागिर्दान पर मुला आलिम ये मुला नम बोला दे ये खजीब तक लगा करे इधर नम के कब के तेज रास्ता इधर ना हो गया तो मदर को तरो में अपने तो कोई जाए लाइक सादा كان خلقي والبسيطان يقول تعالى حول كاملين من آية والرضاعات فالسيد ليس المستعمل وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره قليل وكثير دوار حرمت راولي بس اس په لګلان ته دې مسله کې په کې خبره آسان شي تو خبره لاندې طالبان کې خبره لاندې طالبان خبرې کوي ای جبلیات څومره بل طالبان خلک دي غوړي ناشتي او خپل کتاب ته متوجي دي ودې ویښ دي غریمات ښکار ترونه ملقینه کرا پیدا څومره خطرې او تاسو چې دې کنه تاسو شور کوي خبرې کوي او بس کوي ای اقنام اگر سم نیکان او صالحان او متوجه دي سبقونو ته ورپسې وما يحرم اگر حرمت پیدا کوي من قليل الرضاع وكثيره دلته الامام بخاري رحمت الله عليه ميلان مسلك دا امام ابو حنيفه رحمت الله عليه ورته بیا مسلک امام سیتا هغه وجه دا چې امام شافعي رحمت الله علیه چې پینځه بوټه حرمت راولي او کم نه راولي وایي په خبره پینځه بوټه حرمت راولي کم نه راولي او امام احمد وی دوه بوټه حرمت راولي نه د دوه نه زیات شي نو حرمت راولي دوه نه راولي او دا غي مستدلات څخه لا تحرم المسه ولا المسطا او د شافعي ته بمشتا چې په مضاف کې مخکې په حرمت کې 5 رضعات معلومات الله والرسول 5 رضعات معلومات نو بیا کم شو دا 5 نه چې کم نه 5 چې نه راولي 5 راولي کم نه راولي
او زمون هغه نصوص دلایل دي موږ وایو قلیل یو ساعت کې چې تیر شي راوړي زمون دلایل هغه دي چې کوم مطلق نصوص دي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم دا مطلق دې لګ یو کړی دی ٹھیک شو او زمون هغه دلیل دی چې کوم تیر شو چې لمن اراد ان يتم الرضاعه دا مطلق دی یا يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب چې کوم نصوص مطلق دی هغه زما دی او دینه به جواب ورکړ ما ته ګوره در حقیقت تاسو په ترمذی کې براشي په ترمذی کې چې عائشہ صدیقہ فرمایي وی په قران حکیم کې لس غزعات معلومات او نبی علیہ السلام وفات شو الامر على ذلك لیکن ټول قران کې ټول ته لس پکښتا وایي نه تیرا وی په قران حکیم کې لس غزعات معلومات بیا هغه منسوخ شو چاته را لل پنځور غزعات معلومات لا او نبی هم وفات شو خبر پدیو انا کې ټول قران ته نه پکې لسته نه پکې پینځتا نو موږ وایو د عائشہ علم د فقط شو خبره لا ولسو جاسو شو پینځه شو بیا پینځه منسوخ شو دو شو بیا دو منسوخ شوی هغه موږ معلومه ځکه عائشہ وی علیه السلام وفات شو امر پدیو ټول قران له توای کې حکم نشته وشه په خبره تاسو وخت کې نام عن رسول من عائشة رضي الله تعالى عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تبين وجهه أو مخي الأقردي صليت لي عائشة سا وقال إنه أخي دامره لذلك فقال انظر نظرك من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة رضاعت لك نرازيك ولي لغة تمام لغة دالي دوكا لكي بي کہ کم معشوم پیس کی پیس زود حضر نظر رہنے کی ادھر روپے کی دنه بولی معشوم ضروري کی میں دیم ولای او دیم خبردار چې پیس زود حضر دی نو دا لغه په دې دوه کالو کې نظر نه راځي تاسو یو عادي لفظ نبی رسول الله استعمال کو او دوه کالو نه پس معشوم بیا خوراک شروع کی ډوډۍ خوري چې ډوډۍ خوري نو معده بیا زر نو کیږي یا ډېر موده پسو کیږي نو مراد نه دوه کال دی اشاره دې ته دی دا خاوند د خزي دا د دې رضی لا تیرا هغه طرف نه دي نور ګورې ما ته دا د زبردست تقرر قاعده خو نه ده چې هغه جامع معنی ده ها وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها وعن ابنها اصحاب قريش جاءت عليه وهو الرجال من الرجال وعائشه هذا له ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره بالذي سمعه الحواريين هذا له وشهاده الفرج عظيمه یعنی مرضعی جواری کافیده او کړه شابته وبه قال حدثنا ما خبره کړې څه ویلو ما ویلو چې دا زمون پنځ د یوې مرضعی گواهی کافی نه ده یا به یو سړی دو سړی یا یو سړی او د احمد بن حنبل پنځ د یوې خدای گواهی کافی ده او د امام شافعی رحمت الله علیه باندې هغه وایي چې د سلورو خزو گواهی وایي په خبره د سلور د دو سلو یا د چا سلور او مالک دخل یاد ولې اختلاف دی پکې او زموږ هغه دلایل دي چې قرآن کې دی فإن لم يكون رجلين وغيرها یا واشهدوا ذوي عدل منكم یا فإن لم يكون رجلين فرجل امرأتان مطلق دي صرف دا زنا ته سلور گواهان خاص دي پر استا قرآن سره فشل او دینه به جواب ورکړو شابه ومن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعيب بن ابراهيم قال عن ابي وعن عبد الله بن مدينه قال حدثنا ابي مريم عن وقت بن حاتم قال وقت عن وقت لكن الحديث عن ابن عمر قال تزوجت ان فجاء عند رسول الله فقال دكتور احمد لا وما تجمع خطاط الدول الفيده كذا كاذبه عشان تعراض بعدين ابن جبل ولي فقل ما بها الله رسول كاذبه كيف بها كيف تدخلوا بها وقد زعمت داخل الجدار انه ان احد ارضعتهما دعها لك داخل الرضاعتنا اشاره اسمه فبوت سبابي استاد کې ایوب حکایت کې ده داخل دا احمد دلیل دی ګور یوې خدای شهادت دی وي ما ودا د یوې خدای شهادت نه دی ښا ولې نه شهادت هغه چې په مجلس تقاضا شي داخل مجلس تقاضا راغلی ده شهادت هغه چې دا په اشهد شهادت هغه ته چې مخکې د دعوه شي دا خو اخبار ورکړه قول ده عقبا اخبار ورکړه چا او اخبار د قول د مرئی د چا پر نه حجت اخبار د قول د مرئی د چا پر نه حجت ده ته شهادت نه ده
دخل ندع اصط دعوه غواړي مجلس تقاضي غواړي لفظ اشهد غواړي یو پکې نشته نو دا ورع محمول دی رسول الله مبارک یا وحي سره قطر ویل یا وحي سره یا ورع محمول دی تبابه په لګي شو خي یته مل اشتعال دای فور من یته لما چې محرم من یته زلال شیطان بس شو بیا چې درخوا ورع باندې محمول دی بس بكم ولا شيء صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وكرم من عبد القيوم بن ناجي وشبه إلا ولا شفاء اللهم لا طول شفاء كما يو حاجت لك روز اخلاص نہ دعا کے سارے امام دعا قبول کیا لے او غائبانم لگا دعا کے ہاں اللہ تعالی کہ اللہ مدد سے موافقت